محترم مجاهدین ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن زما د بیان مخاطب زما ورور او د اسلام سپاهی مجاهد او طالب دی. هغه مجاهد او طالب چې د الله تعالی د دین لپاره خپل کور او کله پریخه دی او د غرونو او ځنګلونو زندگی اختیار کړی دا. هغه طالب چې دا هغه د یرینا ټول دنیا رپیږي، هغه طالب چې هغه عالمی کفری جمهوری نظام ته یو غټ چیلنج ګرځیدلی دی. مجاهد اورورا اولا پکار ده چې ته د الله تعالی شکر ادا کړې، ځکه دا د الله جل جلاله پتا باندې لوی نعمت دی او د الله تعالی پتا باندې لوی احسان دی چې په خپل لار کې قبول کړي، ځکه دا د الله تعالی فوج دی. الله تعالی ته جند الله ویل دي، وان جندنا لهم الغالبون. الله تعالی ته حزب الله ویل دي، اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، فان حزب الله هم الغالبون. نو د الله تعالی فوجي د الله تعالی د ډلې او لښکر برخی او د الله تعالی انتخاب دی چې ته په خپل لښکر کې قبول کړي. ورنه کته یو خوا بل خوا وګوري نو په بدني لحاظ سره، په مالی لحاظ سره، د دولت په لحاظ سره، د حسن او د جمال په لحاظ سره په دنیا کې ستانه خو خلق به موجودي، خو بغیر د څه امتحان، بغیر د څه انټرویو نه الله تعالی ته په خپل فوج او لښکر کې واغستی. نن چې څوک د دنیا په فوجونو کې برتی کیږي، که څوک ورله سپارش وکړي د هغه څومره احسان مني، همدغه شان په فوج کې د داخلېدو دپاره هغه د څومره امتحاني مراحلو نه تېرېږي، د هغه ذهن چک کولی شي، د هغه اخلاق او کرکټر چک کولی شي، د هغه تعلیم چک کولی شي، د هغه سینه او ملا وغیره چک کوي، د هغه بدني امراض معاینه کوي، او پس د هغې نه بیا که هغه د دې ټولو امتحاناتو نه پاس شي نو بیا هغه په فوج کې برتی کولی شي، او د هغې نه وروستو هغه په یو سخت ډسپلین کې وخت تېروي، په یو سخت نظم کې وخت تېروي. په بهر ماحول کې د یو سیول سړي یو کار ډیر واري هغې ته غلطي نه ویل کېږي، لیکن هغه کار د فوجي نه غلطي شمارل کېږي او په هغې باندې هغه ته سخترینې سزاګانې میلاویږي. خو د دې نه باوجود هغه دا هر څه برداشت کوي او صبر پې کوي. مجاهد وروره الله تعالی ته په اول ځل بغیر د کم امتحان نه صرف په خپل احسان په خپل فوج کې برتی کړي، نه د بدن چیکنګ، نه د مال چیکنګ، نه چې کوم دی د کرکټر چیکنګ، نه د تعلیم چیکنګ، هیڅ نشته دی. څوک د مدرسې نه راواغستو، څوک د کالج نه راواغستو، څوک د پټي نه، څوک د کارخانې او کمپنۍ نه، څوک د ګاډي د ډرایوینګ نه، او بس منتخب کړل او خپل فوجان یې جوړ کړل. دا زما او ستا په الله باندې احسان نه دی، بلکې دا فقط د الله تعالی احسان دی چې مونږ دا په ځان باندې د الله احسان ومنو، نه دا چې مونږ او تاسو په دې باندې عجب وکړو او ووایو چې یاره زه خو مجاهد یم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. دا خلق الله پیغمبر ته وایي چې دا بعض خلق پتا باندې ځان احسان کوي او زبادنه در باندې کوي چې مونږ اسلام راوړی دی، نو ورته ووایه په ما باندې خپل اسلام مه زبادئ، بلکې الله تعالی په تاسو باندې احسان کوي، هغه در باندې زبادنه کوي چې تاسو د ایمان طرف ته ستاسو هدایت وکړو. خو مجاهد وروره څنګه چې د یو فوجي غلطي هغه ډېره غټه غلطي شمارلی کېږي، نو دغه رنګې ته دغه رنګې به ستا غلطي چې کوم دی هغه به هم غټه شمارلی کېږي، ځکه ته په خواصو کې د عربی مشهوره مقوله ده حسنات الابرار سیئات المقربین، او دا الفاظ د سلفونو هم را نقل دي چې د نیکانو خلکو نیکی کله د خواصو خلکو، د نزدو خلکو، د مقربو خلکو گناهونه ګڼل کېږي. هغه کار که مقرب خلکو کی نو هغې باندې
دغه فائدہ دغه نه ملاويږي شاباسي نه ملاويږي بلکې هغه دغه غلطي ګڼل کېږي او کنيکان خلق عام خلق یو کی نو هغه دغه د پاره نیکی شمارل کېږي لہذا هر قدم بډیر په احتیاط کې خودنی سوچ بکوي فکر بکوي چې د الله د کتاب او دغه د رسول الله د سنت سره دا کار مطابق دی او کنه دی ځکه مجاهد اورا سرنګ چې jihad فی سبیل الله په ټول لار کې په ټول لارو کې په جنت ته مختصر ترین لار ده الجهاد مختصر طریق الجنه نو هم په دغه لار کې چې څوک پریوزي نو هغه ډېر خطرناک پریوزي